کن فی الدنیا کانک غریب او غابر سبیل. عبدالله ابن عمر چې کله دا حدیث واورېدو بیا به خپلو بچو ته وی ای زما بچو، ای زما خزو، ای زما یارانو دوستانو، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. کله چې ماښام سملی داسې کلیر کټ ودکېږه، داسې توبه طائف الله ته ودکېږه، فلا تنتظر الصباح. دا انتظار مه کوه چې سار به زه دې کټ نه پاسم. داسې وایه چې نن ماښام سملاستم، سار به مې یاران دوستان په اوږو باندې کټ را واخلي او مقبرې ته به مې وړي. او بیا به وي واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. او چې کله سحر پاسې کنه په دې یقین باندې مې او په دې انتظار مې چې زه به ماښام ته رسم. د ورځې په منځ کې ملک الموت ستا د زندګۍ مزې راښکلي شي. هر ټیم توبه طائف اوسه، هر ټیم صحیح عقیدې سره اوسه، هر ټیم صحیح عمل سره اوسه چې مرګ راشي د هر څه به پاتې شي. ډېرې چغې به ووایې، ډېر نا امیده به د دنیا نه لاړ شي. هله به امید سره ځي چې د دنیا له چوټي ورکې. بس ډېره مینه مه کوه دنیا سره، ډېره مینه مه کوه سهولیاتو سره. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. کله چې سحر کې د ماښام په تمه مه اوسه. او بیا وایي وخذ من صحتک لمرضک. په دې صحت کې دومره د الله عبادت وکړه، په دې ښه بدن او په ښه ځوانۍ کې الله ته دومره وژاړه، په دې ښه بدن دومره قرآن او حدیث زده کړه لمرضک چې سبا د بیمارۍ په کټ باندې پروت یې او ارمان نه کوې چې کاش الله ته مې اوږدې اوږدې سجدې کړې. په دې ځوانۍ کې الله ته وژاړه چې سبا د مرګ په ټیم کې او په بستره باندې دا نه وې کاش چې تهجد مې کړی وې. بیمار سړی چې ماسخوتن ګولې واچي ا د سارې مونځ ته نشي پاسېدی، تهجد ته نشي پاسېدی. نو هغه وایي خذ من صحتک لمرضک. په ځوانۍ او صحت کې دومره څه وکړه چې سبا د بیمارۍ په کټ باندې پروتي صرف ارمانونه نه کې بلکې د ځوانۍ په عبادت باندې رضای. او بیا وایي ومن حیاتک لموتک. د ژوند کې د مرګ دپاره عیسه ومنه. صرف د ښځې او بچو دپاره ژوند مه تېروه، صرف د دنیا د ګټلو دپاره ژوند مه تېروه، صرف د ایسیګانو د ایټرو ژوند مه تېروه. ومن حیاتک لموتک. دا ژوند کې دومره قرآن او حدیث زده کړه، دې ژوند کې دومره د الله دین ته رانږدې شه چې دا سترګې دې پټې شي او هغه قرآن دې پکار شي، دا سترګې دې پټې شي او هغه اطیع الله و اطیع الرسول دې پکار شي. دومره دوستان پیدا کړه چې پس د مرګه پکار شي. د الله دپاره دومره چا سره بغض وکړه چې هغه بغض دې د قیامت په ورځ د نجات ذریعه وګرځي.